یو لوی فائدہ د ایمان چې الله رب العالمین چاته صحیح ایمان صحیح عقیده ورنصیب کړله نو د انسان تبا الله رب العالمین خپل ولایت خپل دوستی خپل تعلق ورنصیب کی یعنی فائدة الایمان د ایمان فائدہ چې دا هغه څه شی دی ولایت الله د الله ولایت د ډېر لوی نعمت دی چې یو سړی د الله رب العالمین دوست او دغه محبوب وګرځي ډېر لوی نعمت دی دا د وجه نه الله رب العالمین قرآن کریم کې ارشاد فرمایلی دی په دې سوره بقره کې الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور الله رب العالمین چې دی ولی او دوست دی د هغه کسانو چې ایمان راوړي الله رب العالمین د تیارونه د ایمان والا راوباسي هغه رڼاګانو ته چې کومې د دنیا او د آخرت رڼاګانې دي او الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت او هغه کسان چې کافر دي د هغوی دوستان چې دی نو هغه طاغوت دی یخرجونهم من النور الى الظلمات د هغوی کار څه دی د رڼا د ایمان او د اسلام او د توحید نه تیرو د شرک او بدعات او د ګناهونو ته راوباسي د دلیل به دی چې د ایمان والو دوست څوک دی الله د انسان به الله خپل دوست او ولی وګرځي په چا کې چې صحیح ایمان بل ځای کې الله ارشاد فرمایلی دی الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون خبردار د الله دوستان چې دي هغه څوک دی چې نه به دنیا کې سیری نه به آخرت کې به غمي لیکن به وروسته وایي چې د اولیاء څوک دي الذين آمنوا وكانوا يتقون چې دوه صفتونه پکې دوا یو ایمان دویمه تقوا نو ګویا الله رب العالمین د ایمان په وجه باندې د انسان خپل دوست او محبوب ګرځي دومره دوست او محبوب ګرځي الله اکبر حدیث مبارک کې راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم ارشاد دی و اذا احب الله عبدا کله چې الله یو بنده خپل محبوب کی نادا جبرائیل علیہ السلام ته الله اعلان وکي یا جبريل اني احب فلانا فاحببه اے جبريل زبلان کی سا محبت کوم زما دوست دے محبوب دے تم سا محبت وکا جبرائیل علیہ السلام مسا محبت وکي ثم نادى جبريل في السماوات بے جبرائیل علیہ السلام اسمانونو کی اعلان وکي چې ان فلانا فلان کې چې دے داسې یو شخصیت دی چې الله تعالی د هغه سره محبت کوي تاسو یې اسمانونو والو د سره محبت وکړي نو د اسمانونو عالم د سره محبت وکړي به دغه حدیث کې اخرنۍ جمله ثم توضع له القبول في الارض به دا محبت الله زمکه دراکوس کی د نیکانو خلقو بزرونو کې الله پاک د محبت واچي څومره لوی مقام دی د ایمان په وجه د تقوا په وجه انسان د الله یو دوست او محبوب ګرځي دومره به الله خبرږي الله اکبر الله فرمایي من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب څوک چې زما اولیاء صحیح مؤمنان متقیانو سره دشمنی لري بغض کوي وسا الله وي زما د جنگ اعلان دی دته دومره الله په خپل دوستانو زما عزتمند خپکیږي دلیل شبه دی چې ایمان هغه لوی نعمت دی چې د ایمان په وجه باندې انسان ته د الله ولایت د الله محبت د هیڅ نعمت الله ورکړي